باندې داسې روب راغی چې یو قسم جواب نشو کولی د انسانانو د الله پاک سره د خبرو اترو کولو لومبنی مجلسو روب پر راغی او چا جواب نشو کولی الله تپوس کوي ولې زه ستاسو رب نه یم دوی خاموش نو دغه ځای کې د ټولو نه مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز وکړه بلا انت ربنا ولې نه ته خو زمونږ رب یې نو دا جواب زمونږ پیغمبر علیه السلام چې کړی دی نو دې کې د ټولو انسانانو دا جواب زده که او دوباره الله ته دې ټولو وی بلا انت ربنا ولې نه ته خو زمونږ رب یې نو دې ځای کې زمونږ پیغمبر علیه السلام د دې ټولو انسانانو استاد شو میدان عرفات کې الله چې فرشتو ته او آدم علیه السلام ته سبق خو نو معلم اول الله او اوس میدان عرفات کې تمام انسانانو ته چې جواب خو نو معلم ثانی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا معلم دی لفظ ته خیال وکړه معلم استاذ ته وایي نو اولنی معلم الله دی دویم معلم محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم نو دا معلم د دې لفظ قدر عزت کوا او اوس وخت کې چې ستا کوم استادان دی او تا ته دا کلمه خولې ده او د دین مسلې د تخولې دي نو د دې معلم قدر وکا او د ډېر ادب او احترام کوا ځکه چې معلم لفظ اول الله ته ویل شوی دی وعلم آدم الاسماء الله آدم علیہ السلام ته تعلیم ورکړی دی نو معلم اول الله معلم ثانی محمد رسول الله او اوس وخت کې ستاسو استادان دا ستاسو معلم دي نو د دوی ډېر قدر عزت کې الله پاک دې بندیانو ته بشمیره نعمتونه ورکړي دي خو میدان عرفات کې د ټولو انسانانو ته په دې موقع دوه خاص نعمتونه ورکړي دي اول دا چې الله دې ټولو بندیانو سره بلا واسطې خبرې وکړلې نو په دې خبرو په هر انسان کې د الله عشق او محبت پیدا شو او دویم چې پیغمبر علیه السلام جواب وخو نو په دې په هر انسان کې علم پیدا شو یو دا الله عشق او محبت دی او دویم علم دی دا دو نعمتونه خاص طور باندې میدان عرفات کې الله بندیانو له ورکو ټولو له ورکړل یو نه ټولو له ورکړل اوس چې کله دا انسانان دوباره دنیا ته راځي او دنیا کې موجود کیږي نو د دوی د کامیابی دپاره په دې انسانانو کې دا دواړه نعمتونه مساوي موجود کېدل پکار دي د الله عشق او علم دا دواړه چې په چا کې وي نو دی به کامیاب وي او که یو پکې شته او بل پکې نشته نو دی به ناکام او تاواني شي علم چې په چا کې وي خو د الله عشق او محبت پکې نه وي نو د کې به لویي او تکبر پیدا شي دی به خراب شي ابلیس کے علم وہ خدا اللہ عشق اور محبت پکې نو چې الله ورته حکم وکړه چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو دکې غرور او تکبر راغی وی زه خو د ده نه بهتر یما زه دته سجده نه کوم دی دې ما ته وکړي دې د خاورې پیدا کړه کې تیاره ده زه دې د اوره پیدا کړې ما کې رڼا ده زه مخکې پیدا یم زه مشر یم دې رستو پیدا دی دې کشر دی نو خپله چالاکي کوله او د الله حکم ونه منه نو که چېرې ده کې عشق او محبت وي نو عاشق خو د معشوق په اشاره باندې د مالو سر نه تیر وي خو ده کې عشق او محبت نو د علم د وجه ده کې الوهي او تکبر راغی نو الله د خپل درباره وشړه ابا واستکبر وکان من الکافرین د لوهي وکړه انکار یې وکړه او دې د الله په علم کې د پخوانه د کافرانو نه وو او دغه وخت کې کافر ښکاره شو الله وشړه
نو بغیر د عشق او د محبت نه یوازې علم ناکام شو او که پچا کې عشق او محبت وي خو علم پکې نه وي نو دا سبب د گمراهۍ جوړیږي پښتانه وایي چې بې علم شیخي کا وي دا کفر یې بس دی په یو ځای کې یو پیر صاحب و نو هغه په یو ځنګل کې ځان له پیرخانه او خانقاه جوړه کړه په هغه ځنګل کې ګیر چاپېره زمري شرمخان او نور ځناور ومو څوک به دعا له راتلل پیر صاحب له څوک به د مسلې تپوس له راتلل څوک به وظیفې له راتلل چا به اسې پیر صاحب لیده نو خلک به تلل او راتلل یو ناشنا میلمه راغی پیر صاحب سره خو ملاقات وشو او ګیر چاپېره چې ځنګل ته وکته زمري شرمخان یې ولیدل نو د دې پیر صاحب یو مرید ته وایي چې فلانیه ستا دې پیر صاحب په دې ځنګل کې دا پیرخانه جوړه کړې ده نو دې کې خو زمري او شرمخان دي نو ستا دا پیر د دې زمرو نه یریږي نه هغه ورته یې زه مړه وي زما پیر د خدای نه یریږي نو د زمري نه به څو یریږي نو د خپل پیر سره محبت شته ده په خپل ځای ښه دی خو دونه ناپوهه دی چې زما پیر وایي د خدای نه یریږي نو زمري نه به څو یریږي نو چې بې علم شیخي کا دا کفر یې بس دی نو محبت په خپل ځای ښه دی خو علم ورسره چې وي نو کار به کوي او که علم نو محبت د ګمراهۍ سبب شو میدان عرفات کې چې د انسانانو الله سره خبرې وکړلې نو په دې ټولو انسانانو کې د الله عشق او محبت پیدا شو نو په دغه انسانانو کې اندوم ولاړ دی هغه نم الله تپوسو کوي الستو بربکم ولې زه ستاسو رب نه یما نو دې اندوم ورته وی بلا انت ربنا ولې نه ته خو زموږ رب یې نو اندو کې عشق پیدا شو دا اندو په الله عاشق دی د الله سره محبت شته او دا دغه عشق او د محبت د وجنا اندو ټول عمر د الله عبادت کوي د سن سره نږدې درمسال او کورونه وي او اندوان د شپې لامبي او بیا د شپه کې درمسال تراشي او په هغې کې عبادت کوي نو د ټول عمر د عبادت باوجود پښتانه څه وایي هندو ستړی خدای ناراض هندو په عبادت ځان ستړی که او تاسو وایي خدای ناراض ولې ناراض بېشکه هندو کې د الله عشق او محبت شته او د محبت لار ته خطا شوې ده نو که صحیح لار باندې روانو نو الله به رضاو خو لار خطا ده نو هندو ستړی او خدای ناراض هندوان وی منگ دا اللہ سر محبت کو سکان وی منگ کو عیسائیان یہودیان وی منگ کو مشرکان وی منگ محبت کو مسلمانان وی منگم اللہ سر محبت کو نو ہر انسان وی زد اللہ سر محبت کو ما نو پا دے ټولو انسانانو کی چه اریو دعویدار دے نو کم بنده دا اللہ دا محبت پا دعوی کی رشتی نی دی او کم دروغ جن دے نو دے لیو معیار و پیمانه پا کار دا اگا معیار و پیمانه پا قرآن کے اللہ آیات نازل کا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی او آیا پیغمبر علیہ السلام دے ټول مخلوق تا اعلان اکا ان کنتم تحبون اللہ کتاسو دا اللہ سر محبت دعوی لرے فاتبعونی زما تابداریو کے سوک چه دا اللہ دا محبت دعوی کئی نو دے دے اول دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابدار شی اتباع دیو کی نو چه چا دا پیغمبر علیہ السلام تابداریو کرلا اللہ فرمائی یحببکم اللہ اللہ بتاسو سر محبت کی یہ سوک دا پیغمبر علیہ السلام اتباع کئی اللہ با وسر محبت کئی او دا بنده که مخ که ناپویو او ددن سه گناه شوی وی ناغا گناه بم وطا اللہ معاف کی ویغفر لکم ذنوبکم گناه بم دتا معاف کی واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے نو دا اللہ دا محبت
په دعوه کې رښتینوالي د پاره شرط اول اتباع د پیغمبر علیه السلام دا او د پیغمبر علیه السلام په تابعدارۍ بنده پیغمبر علیه السلام ته نږدې او پیغمبر علیه السلام الله ته نږدې نو دا بنده الله ته نږدې شو. الله حج لبوزه مسجد نبوي کې چې مونځ وشي نو دا خلق لکه د سیلاب را روان وي او د روضې مبارکې ته مخامخ نږدې راځي او درود او سلام پیش کوي او د هر بنده زړه غواړي چې د روضې مبارکې سره ډیر نږدې ودرېږم او ډیر سات ودرېږم او رش زیات وي نو هغه سرکاري عمله به راته اشاره کوي چې ته زه تا پسې نور کسان راځي نو ډیر سات ودرېدو ته دې نه پرېږدي. نو دا ډیر سات ودرېدو طریقه دا ده چې د روضې مبارکې ته نږدې نه په شا لاړ شه لږ لرې ودرېږه نو ډیر سات ولاړې څوک به راته څه نه وایي. د کراچۍ مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه روضې مبارکې ته تللی دی درود او سلام پیش کوي او زړه یې غواړي چې ډېر ساعت ودرېږم نو خلک جالۍ ته نږدې کېږي نو دی په شا لرې لاړو هلته ولاړو او درود او سلام یې پیش کو نو په دې زړه کې مې وی راغلل چې محمد شفیع ته خو ډېر شقي القلب ډېر سخت زړه والی خلک جالۍ مبارکې ته نږدې کېږي او ته ته لرې تلې ته خو ډېر شقي القلب سخت زړه والی وی دغه وخت کې د روضې مبارکې نه زما دې زړه ته آواز راغی چې محمد شفیع دې خلکو ته ووایه چې کم خلک زما د سنتو اتباع کوي که زرګونه میله لرې دي نو ماته نږدې دي او کم خلک چې زما د سنتو اتباع نه کوي نو که دې جالۍ کې دننه هم راننوت نو زما نه لرې دی. نو پیغمبر علیه السلام ته نږدېکت په سنت طریقو نو هر امتی له پکار دی چې کم سنت طریقه ورته معلومه ده په هغې د عمل کوي او کم سنت طریقې چې لا معلومې نه دي نو هغه د عالمانو نه د زده کي رستو د پې عمل کوي نو دی به پیغمبر علیه السلام ته هم نږدې شي الله ته به هم نږدې شي. میدان عرفات کې چې الله دوه خاص نعمتونه ورکول یو د الله عشق او محبت او دویم علم نو دغه عشق او محبت د الله او د علم په دې دینی مدرسو کې چې دا کم عالمان دا الله دوی ته لویه برخه ورکړې ده په دینی مدرسو کې چې دا کم استادان دي کشران دي او که مشران دي لږ علم دی او که ډېر علم دی و دوی ته د علم برخه چې الله ورکړې ده نو دې سره الله خپل عشق او محبت هم دوی له ورکړی دی او د دغه عشق او د محبت د وجې نه دوی د دینی مدرسې او د جوماتونه آباد کړي دي. د دنیا دا کارونه چې دي نو په دې کې مال دولت ډېر زیات دی تنخواګانې پکې ډېرې زیاتې دي. نو زموږ د طالبان او د استادان د دغې خلکو نه په دنیا په دې کارونو کې ډېر تکړه دي د هغوی نه ډېر ښه کولی شي په دوی دنیا پرېښې ده او دا د جومات او د مدرسې دا خدمت دا ذمهواري شوق سره اخیستې ده دا د الله د عشق او د محبت هغه اثر دی. نو دی دینی مدرسو کې چې دا کم استادان دي دی د الله د عشق او محبت او دا دین د علم د خپل شاګردانو ته ورمنتقل کوي او دغه شاګردان چې دا علم زده کي نو علاقه کې گیر چاپیره عام مسلمانانو ته دوی دقه د دین علم او د الله د محبت خبرې وررسوي که نارینه دي هغوی په خپل انداز کې دي او که د بناتو د زنانو مدرسې دي هغوی زده کړه د دین کوي نو هغوی په خپل انداز کې د دین خدمت کوي او غیر چاپیره ټوله معاشره د دین په رڼا باندې روښانه کیږي. نو دا طالبان او دا عالمان دا د الله یو نعمت دی په دې باقی مانده خلکو باندې او پیغمبر علیه السلام خپل ټول امت ته سفارش کړی دی د قرآن د خاوندانو په باره کې. پیغمبر علیه السلام فرمایي اکرمو حملت القرآن تاسو اکرامو کې قدر عزتو کې د قرآن د خاوندانو
د قرآن خاوندان د طالبان او د دوی د استادان د دوی اکرام وکړئ قدر عزت وکړئ فإن من اکرمهم فقد اکرمنی چا چې د دوی اکرام وکړو د زما اکرام وکړو ومن اکرمنی فقد اکرم الله او چا چې زما اکرام وکړو نو د الله اکرام وکړو ته به د خپل علاقې د یو طالب د یو عالم د یو حافظ او د یو قاری قدر عزت کې او په حقیقت کې دا د الله او د رسول الله قدر عزت ته وکړو او الله غیرتی بادشاہ د چا بدل پزان پریدی نه که تا د خپل علاقې د عالمانو او د طالبانو قدر وکړو الله به تا قدرمن او عزتمن کی مخکې پیغمبر علیه السلام فرمایي الا فلا تنقصوا حقوقهم خبردار شه د دوی په حقونو کې درنه کمې رانشي چېرته عالم ته سپک ونه ګورې طالب ته سپک ونه ګورې طالبان عالمان اولیاء الله دا د الله دوستان دي او الله به خپل دوستان جنت ته بوزي دوزخ ته نه عوام پاتې شنو دا عوام به چېرته ځي نو الحمدلله زمونږ د علاقې د عوامو د دې خپلو طالبانو او عالمانو سره مینه محبت شته او پیغمبر علیه السلام فرمایي المرء مع من احب سړی به هغه چا سره وي چې چا سره محبت وي نو که عالمان او طالبان د دین د علم د برکت الله جنت ته بوزي نو دا عوام به د دې د محبت د وجې نه دوی سره یو شانتې جنت ته الله بوزي څنګه دلته په مینه محبت یو ځای نو دغسې الله جنت الفردوس کې م یو ځای کا ستاسو دینی خدمات او دینی جذبات الله دې په خپل دربار کې قبول کی او د دې ځای دا فیض او دا برکت گیر چاپېره ټولې علاقې ته دې الله ورسوي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت یا الله زمونږ ټولو په حال باندې رحم کرم وکړي ګناه خطا باندې قلم د عفو راکاږي تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه شوي دي الله دا ټول ګناهونه راته معاف کړي آینده د نیک عمل توفیق راکړي او د بدو عملونو نه وساتي بیمارانو ته دعا کې چې هر څومره مسلمانان هر قسمه بیماری کې مبتلا دي یا الله رحم کرم په کې د نیک عمل لپاره ټول رو جوړ کې کم مسلمانان چې وفات دي یا الله وی بخي او قبرونه د جنت باغچې کې مرګ نه خلاصي نشته موږ به ټول مرو یا الله د ځن کدن د سختونو د قبر د عذاب نه ټولو ته نجات نصیب کړي د حاضر مجلس په زړه کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي الله ته معلوم دي ته حاجت روا مشکل کشای د دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیبي خزانو نه ترسره کړي دا دیني اداره الله دې همیشه قایمه دایمه کامیابه لري او نور چې څومره دینی ادارې دي او دینی خدمات کوي الله دې ټول همیشه قائم دائم کامیاب لري او تر اوسه پورې چې چا دوی سره امداد اخلاص تعاون کړی دی الله دې ول دنیا او آخرت کې ډېرې بدلې ورکړي د خپل ملک ته دعا کوي چې الله پاک پکې امن او امان راولي او دا شرونه فتنې فسادونه ته الله پاک لري پاکستان کې خصوصا او نور اسلامی وطنونو کې عموما یا الله اسلامی نظام راولي اسلامی نظام راتلو پلار کې کم رکاوټونو خندان وی الله دا رکاوټونو دا خندان ختم کی د دعا په چل پوي ګناه خو چې کم خیر او برکت پیغمبر علی السلام غوښته دی الله دا خیر او برکت من ټول تر نصیب کی دا کم شر نه پیغمبر علی السلام پناه غوښته دی الله دا شر نه پناه را نصیب کی خدای پاک اخر وخت د من په جبه دا کلمه راوړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم